بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرینو، زم تاسو قربا نعمت سبحان د چمکني ټي وي پترو مونږ تاسو ته وخت په وخت د چمکنو د سلیبریټیز پیغامونه د کرونا وایرس په حق لا درسو. نن چې کوم ملما مونږ سره موجود دي هغه د ستارف محتاج نه دي. هغه د LRH اسسټنټ پروفیسر دي جناب ضیاء الله خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دا راته وایي چې کرونا وایرس څه شی دی او د دې علامات څه دي سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ضیاء الله خان دی او زه د چمکني ټي وي نعمت سبحان ډیر مشکور یم چې موږ ته دا چانس راکو چې زه تاسو سره یو څو خبرې وکم. دا یو ډیر امپارټنټ ایشو دی کرونا وایرس او څنګه موږ ټول ته پته دا یو برنینګ ایشو دی. نن سبا په دې ډیر خلکو خبرې کړې دي او ډیر خلکو ته معلومات شته، خو دا بیا هم زموږ یو ریسپانسیبلیټي یو فرض دی چې په دې کې موږ یو څو خبرې هم وکړو. چونکې د نعمت سبحان صاحب دا سوال دی چې کرونا وایرس څه شی دی. څنګه رنګه چې موږ ټول تاسو ته پته چې دا یو وایرس دی او دا د چاینا کې انفارچونیټلی التنا دا وایرس دا پیلاو شو او دا نور ملکونو ته سپریډ شو. نو دا چونکې ډیر زیات ملکونه افیکټ کړي دي. په کې د بدقسمتۍ نه یو ځنګ ملک هم دی پاکستان چې هغه افیکټ کړي دي او دلته هم د مریضانو تعداد داسې شته چې هغه د کرونا وایرس افیکټ کړي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده د علامات ټول نه امپارټنټ چې دي ټوخی دی، سینه خراب شي، زکام وي، پوزې نوبه راځي، تبه راځي او ساه خرابېږي. چونکې دا داسې علامات چې دا په نورو بیماریانو کې هم راتلی شي، لکه چاته نیمونیا وشي یا داسې نور د سینې زخم وي د هغې د وجې نه هم کېږي. نو دا ضروري نه ده چې چاته دا علامات ظاهر شي او هغه ته به دا کرونا وي. د دې دپاره خو دا هغه علامات دي که دا چا کې ښکاره شي په نن سبا ورځو کې نو پکار چې هغه احتیاط وکړي او هغه خپل ټیسټ وکړي. سر دا راته وایي چې کوم مریضانو کې د دې علامات ښکاره شي نو هغوی ته څه کول پکار دي جي؟ څنګه چې تاسو ته مونږ وویلې چې دا کوم علامات چې ما تاسو ته ایکسپلین کړل که دا علامات چا کې ښکاره شي نو د دې مقصد دا نه دی چې دا به خامخا دته به کرونا وایرس شوی وي، دا به انفیکټ کړی وي، خو دا مونږ ایز ا سسپیکټډ کیس اخیستی شو. مقصد سسپیکټډ دا دی چې پکار چې د ټیسټ وشي چې دا آیا دته دا کرونا وایرس شته یا نشته. چونکې دا داسې علامات چې دا په نورو بیماریانو کې هم شته، لکه نیمونیا وي، د سینې زخم وي، داسې نور بیماریان هغې کې هم راتلی شي. خو چونکې نن سبا دا وایرس پیلاو شوی دی او دا یو وبا راغې ده نو په دې کې موږ له دا احتیاط پکار دی که دا علامات راشي نو پکار دی چې موږ ځان آیسولیټ کو او موږ خلکو نه ډسټنس وساتو او موږ هسپتال ویزیټ کو او څه چې ډاکټر ووایي نو پکار چې موږ بیا په هغې باندې عمل وکړو. که هغه وي چې دا ټیسټ ضروري دی نو ټیسټ وشي او که هغه چې نه د ټیسټ ضرورت نشته کور ته راتلی شي نو کور ته راتلی شي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د دې بیمارۍ علاج څه دی جي؟ څنګه چې موږ ټولو تاسو ته پته چې دا یو وایرس دی او د وایرس چې دی سچ علاج نه وي او موږ که پارټیکولرلی د کرونا وایرس په باره کې خبرو وکړو چې نن سبا دا یو اهم ټاپک دی نو موږ له پکار دی چې خپل لاسونه بار بار وینځو. که موږ د کور نه وځو که کور نه راځو بل دا دی چې سوشل ډسټنس کم کو، خلکو سره لاسونه نه میلاوو، خلکو سره غاړه نه میلاوو، سوشل اکټیویټیز لږ کم کو، تقریبات چې دي هغې ته تلل لږ کم کو. چونکې موږ ټول ځپه چې دا د کلچر خلاف ده، خو د بدقسمتۍ نه دا چې دی اوس یو داسې ایشو جوړه شوې ده چې موږ په دې کې ډېر زیات احتیاط کوو تر څو چې دا هر څه کلیر شي. نو انشاءالله موږ بیا خپل کلچر ته راځو، دا لاسونه به ملاویږي او غاړې به ملاویږي او تقریبات به خلک انجوای کوي. نو دا یو نن سبا ډېر امپارټنټ دغه دا دی چې موږ څونه ځان آیسولیټ کو او د دې صرف فایده موږ ته نه ده بلکې زموږ فیملي ته هم ده. ډاکټر صاحب د سوکنو خلکو ته به په آخره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه د ټول سوکنیوالو ته دا یو خپل طرف نه یو پیغام ورکوم. زما لایق چې څه قسمه خدمت وي، که څه قسمه بیماري وي، که هغه زه په خپل کور کې ستاسو سره څه هیلپ کولی شم او که زه تاسو سره په هاسپټل کې څه هیلپ کولی شم زه به ډېر خوشحاله شم او که زه تاسو څه خدمت وکړی شم. زما خپلو خوږو کلیوالو ته دا ریکویسټ دی، دا خواست دی چې
مونږ څومره احتیاط وکړی شو چې د کور نه غیر ضروري کارونو دپاره نوځو او مونږ لاسونه ډېر نه میلاوو یو بل سره غاړه نه میلاوو تقریباتو کې شمولیت کم کو بل زه دا چمکني تنظیم په باره کې به یو خبر وکم زه د هغې بانی فضل من الله او د هغې صدر وقار احمد شاه او د ټول چمکني تنظیم ډېر چې څومره تعریف وکم ناکم دی هغې هم د دې په باره کې انیشیشن شروع کړی دی او موږ له پکار دی چې دوی موږ په هر رنګه طریقه باندې سپورټ کړو د هر چا چې څومره وس چې پکار موږ دوی سپورټ کړو او زه د چمکني ټي وي چې دی نعمت سبحان صاحب زه ډېر زیات مشکور یم او زه د هغې چې هم څومره تعریف کوم کم دی چې هغې د آګاهي یو پروګرام شروع کړی دی او موږ له دا ټي وي چمکني ټي وي چې کوم دی مکمل سپورټ کول پکار دی مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیره مهرباني الله عزت وکړي چې تاسو چمکني ټي وي لا وخت وستو موږ سره خبرې اترې وکړي ډیره مهرباني سبحان صاحب زه د ډاکټر ضیاء الله صاحب ډیر زیات ممنون او مشکور یم چې هغې خپل مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي له ټایم ورکو او تاسو ته د چمکني ټي وي په ترو باندې تاسو سره خبرې اترې وکړي انشاءالله بیا میلاویږو د یو نوي مېلمه سره تر هغې دمه پورې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان